دا کوڅه ده پوه شې داسې دا کوڅه دې باندې راوتی داسې دې جوارو ته راوستی صحیح شوه دې جوارو پورې راوستی او دې جوارو پورې راغلی دی نو اوس موږ هم وو چې لکه 7 بجې دی راوتی دی دې دا کې خلک هم ګرځي دې دا کې هر څه نو د هغې نه پس چې کوم دی نو موږ سهار ماښام 7 بجې او جي نو هغې نه پس موږ ورپسې چې کوم دی نو یو کره بل کره لکه د لسو نه پس موږ هغې پورې په دغه نو خو چې کله موږ پوه چې اوس نشته که نه سړی نو سهار ورپسې موږ بیا په دې ونډونو کې چې ګرځو یو وړوکي دلته نه وایي چې د جوارو کې دی پوه شوې او دا افلار دی دی چې کوم دی نو دی راپورټ بیا وکړو خو تقریبا لیټ بیا د شپې دی راوتې و بیا سارې او د شپې خو دی راووته سهارې پته ولګېده سهارې پته ولګېده پوه شوې او جي دلته پروت وو او جي دا وینه ده دا تاسو ته سهارې بیا پته ولګېده موږ ته چې سهار پته ولګېده تقریبا څه ټایم به پوره دا 11 بجې داسې ټایم یو لوکي وي دغه دا پروت دی هغه چا سره څه نه وکړه بېباده وکړه سارم بستا دارت لولر جانانا سارم بستا دارت لولر جانانا تل بھیم ستا پا انتظار جانانا تل بھیم ستا پا انتظار جانانا سارم بستا دانت لولا اوس پدارو دت بنا رغیگم اوس پدارو دت بنا رغیگم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهون کې مهربانه بادشاه قدرمنو موجود مصوابه کونډه کې دلته د نن نه 2 ورځې مخکې یو حافظ قرآن چې ماشوم راله او د کور نه ورته غږ وکړو چې بار درته اواز کوي حافظ قرآن چې کله د کور ووتلو واپس رانلی او کور والی ګرځېدل سهار د کور په خوا کې په جوارو کې د هغه وجود ورته میلاو شو چې هغه مړ و په چړو والی شوی یو ظلم ورسره شو مړ شو اخر انسان وګوري نو زړه درد وکړي روزانه دغه ظلمونه بېګناه مرګونه دي چې کېږي او هغه هم ظالمان هم پښتانه دي او مظلومان هم پښتانه دي راغلي جي د دې دا غم تاسو سره شریکو د قبر سر ته والد صاحب هم ولاړ دی رور هم ولاړ دی دوی سره به خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو زوی و او جي او زما زوی و دا څه واقع شوی دا بازي دی ما سلطان د کور ووتی دی او یو لکه 9 بجې واچو بس دغه کور ته ټلیفون کوي تاسو روټۍ وخورئ زه ملګري سره لاړم وایي زه به لږ لیټ راځم نو بس بیا ته تر سهاره پورې رانه سهار بیا موږ 11 بجې دا چاړو کې وي چې د جوارو کې پروت دی مړو دي جوارو کې چا وژلو بس سهار په چاړو لکه درازې بیا موږ ته 11 بجې پته ولګي په چاړو مړو نو موږ دا هېڅ شی نشته جي چا سره سپینه توره وه شی زموږ هېڅ چا سره شی نشته قرآن حافظ هم و سکول کې استاد هم و او دغه موږ چا سره دشمني نه وه پوه شې اوس موږ تاسو دا درخواست کوو چې زموږ ډېره غریبي ده موږ سره مرسته وکړئ چې لکه زموږ د غل میلاو شي دا ورور دی جي دا مشر دی د بهر نه راغی شله دی پس شل ورځې پس دی راغی ستاسو ورور زموږ ورور دی
د مارور جي دغه شان چې اطلاع راته وشوه نو زه رالم د بهر نه رالم ته اوس تللی وې او چې زه اوس تلم 20 ورځې مې 22 ورځې مې شوې وې جي په 22 ورځ د رور نه خبر شوې رالی 22 ورځ ورور نه خبر شوم رالم بس دغه شانتې څنګه دغه راته پته راته ولګېده چې دغه شان چل شوی دی نو بس په منډه رالم دلته کې د رور د غم نه خبر شو او جي څنګه به ګرځېدو یاره چا سره ناسته ولاړه وه چا سره ټول لکه داسې مونږ چا سره صحیح کړی نه دی چې په غلطو خلکو سره ناست پاس و یا داسې غلط ځای کې و د هغه به خپل سکول ته به ته راته به بیا به ټیوشن کو د کور مخې ته دوکان هغې کې به ټیوشن کو د هغې نه پس به بس بیا موز ټایم و بیا به له هغې نه پس بیا به ټیوشن کو بیا به دومره ټایم به ته میلاو شي چې مونږ به ته کور کې روټۍ انتظار کو چې یاره هغه به راځي او روټۍ به خورو مونږ یو ځای بس دومره بس بیا ماسخوتن موز به چې وکړو بس بیا به لکه روټۍ وخوړه بس وده کېدل به نور هېڅ شی هم نه و د مونږ دغه دي دا شاید د سره دا ګاونډي د کلي مشر السلام علیکم جی السلام علیکم بس ضرور خدا سے چلو چې ډیر زبردست هلک و مونږ دغه نه مطالبه کوو د دې سرکار نه چې مونږ ته انصاف میلاو شي جزان خالق دي او بس کول کې به ډیوټي کوله او ماسپښین 2 ټیمه باغ ټیوشن خو یو ځل به ماسپښین به ماشومان واته ورسره بیا به چې ماښام موز نه پاس ورسره واته ماشومان او جزان خالق دي او د کارایي په کور کې پاتې کېږي او دی سره د انصاف وشي دی ته د انصاف میلاو شي چې کمې غل دی چې غل ورته میلاو شي جي په زمونږ دغه مطالبه ده چې دی له د انصاف حکومت ولا انصاف ورکړي جي ما چې تپوس کړی دی د چم نو دا دای همزولو د خولې د ټولو دا ختلی دي چې دا استاد سړی او نیک سړی دکې اوسه پورې چا سنی رایستی په پرڼ باندې دکې هېڅ سنو او دا ډیر غریب خلک ته منګه درخواست کو گورنمنت ته خاص کر خپل فضل شیر خان डी एस पी ته او اس پی ته او اس ایچ او منصف خان ته چې دا قاتل دی زر در زره گرفتار شي او دای سره دی انصاف وشي والسلام ستا ډیره مننه شاهد خان روټۍ پیپر سات ارسه مو کړي دي ډیره مننه دغه ډیر ګورم دا خوشاله اوسئ دمګور ولچې نور خیر دی خیر دی سو په الله ګران زنده باد خوشاله زړه دې څه دی بابا ما بلوغ نشته دغه دا چې ما ته حل معلوم شي چې تا کړي دي د کړي کنه نه دا خبره نور هغه مړ شه دا خار کو پروت دی کوس منګ ارزو کو نه دی خو نه ژوندې کی نه ژوندې کی موږ وایو چې دوره موږ ته پته ولګي چې موږ دا دشمن دی دشمن غواړي انصاف غواړي انصاف غواړو او بلا خبردار چې هغه چا سره سنو کنه بے بد هو قدرمنو دا حافظ قرآن په سکول کې ټیچرو او بیا د کور په څنګ کې په جوارو کې د لاش میلاو شو پلار ورونه حیران دي چې ظالم څوک دی مجرم هم څوک دی ځکه بچی په غریبۍ کې چې راغټ شي او هغه د نوکرۍ قابل شي نو دغه وخت پلار د مشي چې زه بچي مې راغټ شو پلار غم خادي توزګار شو بیا په دغه ارمانونو کې چې بچی دی نوکر شي او د زوی لاش د جوارو د پټي نه راچوتی نو د پلار جړه به تاسو اورئ خاندان هم حیرانه ګاونډیان هم حیرانه چې آخر چا را سره وکړله دا تاسو چې ماشومه راغلې وه او چې یو وړه وه دوره چې ما خو خپله نه خو دوی چې دوره وړه وه ماشومه وه نو هغه ورپسې کور ته راغله تپوس یې وکړه چې ستاسو ته څوک اواز کوي نو هغه یې ورته ویل چې دې کور کې نه هغه بل کې که نه نو هغه کور نه بیا هغه بل ته ورپسې تللی نو هغه ته چې کوم دی کور د تللی یو ته چې هغه کور کې نشته ټیوشن ذاته هم د دکا کورو تر د ناری و یا دا هم ګاونډیانو نه موږ نه لګ لري بل کو سره دا لږ د مرګرو چا چې ورته اواز کوو نه چې موږ نه لیدلی جي موږ ماشومه صرف لیدلی چې ماشوم ورپسې راغلی ده کومه وړه په دغه باندې چې وړه راغلی ده هغه کور ته
او بیا چې کوم دی ته هغه وړې نه دی تپوس کړی هغه وړه وایي چې ما شکل نه پېژانده خو دومره و چې لکه جامت یې کوم ور سړی کوي نن سبا نو دا اوس د ده یا زنانو ته پته وي چې یاره یو پیر راغلی 2 پیرې خو راغلي ورپسې کور ته ده بیا دې تللی د بهر نه دی کور ته چې راغلی دی چا ورته کور کې ویلي چې یار تا ته پسې یو وړه راغلی وه غږ نه دی کړی بیا چې راوتی دی بیا دوکان کې ټیوشن کو بیا ورپسې وایي راغلی وه نو دا کوم مسله وه لکه مونږ خو خپل ځاني نه لیدلی د ده موبایل چې کوم دی نو یو پیره پې ټلیفون راغلی دی او دی ته ویلي دي کور ته چې یاره زه ملګرو سره لړم زما انتظار مه کوئ روټۍ تاسو وخورئ بس دا که ټلیفون یې راغی هم د خپل موبایل نه یې کړی دی د خپل موبایل هغې نه پس بیا موبایل دی وایي چې ما وکته موبایل یې بند و نو مونږ هغه د شپې لکه دا کوو چې یاره روغ موټ سړی دی نو نه تاڼه نه تحصیل هېڅ نه کوو چې ته به راشي سهار د 8 نیمو پورې مونږ ته دا انتظار وکړو چې د اسکول استاد دی کېدای شي د اسکول ته راشي ډیوټۍ له چا سره تللی چې ډیوټۍ له رانغی نو بس بیا دی لړل راپورټ یې وکړه زه خپل ځاني سرکاري ډیوټي مې د موټروی کې نو زه خو ډیوټۍ له تلو ما دی بیا راته رنګ وکړو چې بھائی سړی میلاو شو د جوارو نه نو لکه مونږ فلحال لکه دغه وو چې حکومت ته چې زمونږ خو هېڅوک نشته خو لکه بس یو خدای مو دی خو ته داسې لکه زمونږ دپاره امداد وکړئ مونږ سره دا امداد وکړئ چې کس ونیسئ چې سبا مونږ نور داسې نقصان مونږ ته میلاو نشي پوه شي نو دغه حساب کتاب دی لکه دا غل معلوم بشي دغه مثلا قدرمنو د کوره روغ رمټ بچی وځي ورک شي بیا مور او پلار او د کلي مشران ګرځي اکثر مړی پیدا شي که تاڼې تحصیل ته ورځې نو تاڼه همیشه جب ته ګوري چې جب به کله ګرې او بیا به پولیس ځي نو ستا دپاره به چاپې وي او بیا به مجرمان نیسي نو انصاف به درکوي او انصاف پاکستان کې چاته ملاو شوی دی دلته په رڼا ورځ شپږ اتم مړي وکړي او پولیس کوشش وکړي چې ګیر یې کړي نو څه ورځې پس بیا سرې سترګې ګرځي یوازې دا مړی نه داسې بلا مړي ځوانان بې ګناه لاړل د ظلم ناروا وشي که بیا پولیس ډپارټمنټ ته وګورې نو همیشه دا ناکام وي یعنې 2 ورځې مخکې دی د کوره وتلی د ده مړی پیدا شو پرون د ده مړی پیدا شو زیارت په ورځ وتلی بلې شپې ته دی نو زیارت په شپه وتلی د جمعې په شپه جمعې په شپه د جمعې په ورځ ملاو شو اوس پورې پولیسو پکې څه چوت کړي دي چمګاوړ سو چوت کړي شک کې 2 کسان چوت شک کې لاسي مجرمانو پته تاسو کوڅه چې وکړه دغه د دې ځای انتظامیه او تاڼې ته به د بابا سره چې کوم ظلم شوی دی د بچی چې بې ګناه شهید شوی دی د دې دا جړه فریاد مخې ته اکدم چې دا غریبانان دي د دې نه د تاڼې وس کېږي او نه د عدالتونو دوی ته د انصاف ورکړی شي او د دې مجرمان د ګرفتار کړی شي د دې سره د الله پامان